بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مسلمانانو نه خویندې به روغ جوړ یې او الله جل شانه همدغسې همیشه دپاره روغ جوړ لره او الله جل شانه ستاسو د زړونو ټول شرعي حاجتونه او مرادونه پوره کا. زما مسلمانانو ورونو خویندو، نن درته یوه اسانه دعا هم، یو اسانه وظیفه ده، اسانه دعا ده او څوک چې هم دا وکړي نو الله جل شانه او یا زره فرشتې داسې مقرر کړي د هغوی ډیوټي داسې ولګي چې د ده دپاره د رحمت دعاګانې غواړي. که دې دا عمل سار وکړي نو د ماښامه پورې دا فرشتې د دپاره د رحمت دعا غواړي، او که دې دا عمل ماښام وکړي نو د سحره پورې دا فرشتې د ده دپاره د رحمت دعاګانې غواړي د الله جل شانه نه. د وظیفې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته درخواست کوم که زموږ چینل تاسو اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او د غنټي بټن هم ووهئ چې دغه شان اسانې او طاقتورې وظیفې او دعاګانې تاسو ته په اسانتیا سره ملاویږي. حدیث شریف کې راځي وایي کوم کس چې د سحر په وخت کې 3 ځله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا وایي او بیا به د سورې حشر د قرآن پاک یو سورت دی، د هغې اخري 3 آیتونه دي چې د هو الله الذي نه شروع کېږي تر د اخره پورې چې کله سورت ختم شي دغه ځای پورې دا به ووایي. نو الله جل شانه د 1,000 فرشتو ډیوټي ولګوي چې د سحر نه تر د ماښامه پورې د دپاره د رحمت دعاګانې غواړي، او که په دې ورځ باندې دا کس وفات شو نو ده ته الله جل شانه د شهادت درجه ورکوي، شهادت یې نصیب کېږي. او که ده دا عمل د شپې وکړه نو د سحره پورې او یا زره فرشتې دپاره د رحمت دعاګانې غواړي، او که دې په دغه شپه کې وفات شو نو ده ته الله جل شانه شهادت نصیب کړي. دا دعا زه تاسو ته بیا وایم، دا وظیفه ته بیا وایم. د سحر د مونځ نه پس به 3 ځله دا کلمات ووایې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا به ووایې، او بیا به د سورې حشر اخري 3 آیتونه دي چې د هو الله الذي نه شروع کېږي تر د اخره پورې دا به ورپسې ووایې. پس دا زموږ د نن ورځې وظیفه وه. انشاءالله په بله ویډیو کې بیا حاضرېږم. اوس تاسو نه اجازت غواړم، په خپلو دعاګانو کې دعا ساتئ. جزاکم الله خیرا کثیرا.